نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير. او فرمایل پروردگار دا ورځ د پیداور کې رښتینو ته رشاد دوی د پار جنتونه دي بیگ بلان داغین نهرونا میں شبی پائے کی رضی اللہ عنہم ورضو عنہ اللہ دا دوی نرازی شوی دے و دوی دا اللہ نرازی دی دا کامیابی لیا دا اللہ دا پارا اختیارات و بادشاہی دا اسمانو دا زمکی دا واغج پدی کی دی او دا اللہ پا ہر شزبانی قادر دے. دا د سورۃ مائده آخری آیتونه اصل کی سورۃ مائده کی ټول احکام دی مدنی سورۃ ته او د ټول احکام دا غي د ذکر نه بعد د الله سره اختیار دی هم د عذاب هم د رحم. عیسی علیہ السلام چې کله داغه نه مطالبه د مائده او د خوانچه وشو او خلکو هغه مائده او خوانچه سره تون رسوله داغه مطابق شکریا ادا نه نو عیسی علیہ السلام د دغه قوم او د نور قومونو مبارکي فرمایي چې ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزيز الحكيم. کتا عذاب ورکی استا بندگان دی دی که دیر لوی اشاره دی خبری تا چی عذاب دا اللہ انصاب تے ان تعظم پا انو عبادو ان معنی دا شوا چی دا اللہ نا علاوہ چی سمر مخلوق تے کدا پرشتی دی و کدا پیریان دی او کدا پیغمبران دی او کدا عام انسانان دی بی پا بندہ دمر نخفکی گی سمر چی پی اللہ خفکی گی پدیو جو توای استا بندگان دی ان تعذبهم فانهم عبادو کتا عذاب ورکی استا بندگان دی. لکه بعضی وقت کی د قرآن مجید قانون ته وګوري سړی نو وسه بعضی خلقو په ذهن کې داسې اونتی خبر راشي چې دا خو ظاهر کې ظلم ښکاري ته ګور الله تعالی فرمایي چې ویني توي کوي الله تعالی فرمایي داسې وکي لیکن دغه انسان د چې کله مجبور شي او ډاکټر ته لاړ شي او ډاکټر ورته وایي چې ستاسو دی وی ګوتی د لاسه ستاره ټول وجود چې نو دا به خرابېږي مونږ ستاسو الله ستاره ګوته کټکو ته تیارې کنه تیارې کې ټول وجود خرابېږي ټول وجود ته ستاسو چې باندې ناسور لګي کینسر لګي ناغور ته د سختو کې جاو زمانه دا ګوته کټ کړي زمانه د الله اسکر دا خو الله سو ستانه په زیات څوک نه خپه کېدل ستا پر یو ته باندې ستانه زیات څوک خپه کېدل نه ستا د وجود په دې اندام باندې ستانه زیات څوک نه خپه کېدل نن ته ولې تسخط کې دي خبره ته دا کټ کول پکار دي زکه ته چې ټول وجود ته ردی نقصان دي او چې ټول وجود ته نه خرابېږي نو دا کټ کول پکار دي نو دا چا مبارک چې الله حکم کړی دا ختمول پکار دي کټکول پکار دي هغه ټول وجود ته نقصان رسوي ټول معاشره ته نقصان رسوي ټول معاشره اپنا ناسور باندې گرفتاري الله تعالی دا ناسور دې کټه کوي دا ختم کوي
او په دې باندې خلک خوشاله کې لکه څنګه چې دنه دا کټ شي او د وجود تکلیف او درد ختم شي پاغزګي باندې درد سٹاپ شي ودرېږي وړاندې راحت شروع شي د قشان تم چې کله دغه ناسور د دنیا نه لري کې نو معاشره پاک شي د ژوند تیرېدلو د پاره برابر شي پاک امن او امان او سکون نشي نو ځکه عیسی علیه السلام فرمایل چې کته عذاب ورکې ستا بندګان دي پروردګارا ستا عذاب انصاف ته دا ظلم نه دی او کته په رحم کې پچا باندې رحم کې ته مهرباني بخون کې او دا یو خبره ده چې په پیغمبرانو کې بعضي پیغمبران هغه داسې و چې راوي باندې جمال غالب و نو هغوی به همیشه دپاره د خپل جمال تحت خبره کوله او څه پیغمبر داسې و چې هغه پیغمبران باندې جلال غالب و هغوی د دین په باره کې هیڅ یو ذره برابر د چا خبره نشو برداشت کولی لکه موسی علیه السلام نوح علیه السلام هود علیہ السلام دا پیغمبران چې دا جلالی پیغمبران د دې وجه نه دین په باره کې خپل مهنت کولو خو چې نه سمېدل نو بیا به سوي چې ربي لا تذر الارض من الكافرین دیارا رب ختمه کا ریز مرز موسی علیہ السلام پروردگار فرعون له مال ور کړل دا ردی د پاره چې خلک گمراه کی نو ربنا تمس علی اموالهم یا الله مالونه ختم کا مٹاوے کا بل طرف ته ابراهيم عليه السلام يحيى عليه السلام عيسى عليه السلام اوی کی جمال زیاتو نزدک وته وي ان تعذبهم فانهم عبادك عذاب ورکه ستا په صلاح او انصاف ته ستا بندګان دي ستانه زیات په دې باندې څوک نه خپکیږي چې الله پیدا کړی دی خو الله به خپکیږي تا خو نه دی پیدا کړی وان تغفر لهم فانك انت العزيز الحكيم او کته معافی کې او بخنه کې نو بخنه داسې نه چې څوک دې مجبور کوي ته زوره وره خو معافی چې کین د حکمت نه ډکه مې د حکمت ذات حکیم ذات نو کته څوک معاف کین معاف کې نو قران مجید فیصله بیان کړي چې قال الله وهذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحت الانهار نن کامیاب انسان دې چې هغه چینه په دنیا کې رښتینی او قول او فعل برابر او عقیده برابر او عمل برابر او په آخرت کې نتیجه هم داغه ده د دې وجنه صحابه پیغمبران صادقانو سلف صادقانو دروغ نه ویل چرته دروغ نه ویل په دې وجه باندې اوی ته الله تعالی یو ډېر لوی انعام پر دنیا باندې وکړو چې رضی الله عنهم ورضوا عنه هغه د جنت هغه اخر احسان هغه انعام هغه دوی ته ملاو شوی دا په صدق ملاو شوی دی او صادق انسان همیشه د خلکو په نظر کې هغه خنی رښتینی خبره چې څوک نه خو خنی کنه ټیک خبره چې کوي خلک خو خی جګه داسې دوغلا غوندي پالیسی دا د اختیار دوغلا پالیسی چې ورته وایي یو خدای چې په دین کې دوه درې کار دي او هغه جایز دي ته وته لکه ستا کارم جایز دي ستا کارم جایز دي ستا کارم جایز دي یو د دوه کسانو خبره ده یو په حق ده بل بنا حق ده تو ځانه شوی چې لکه ته په حق یو ته په نه حق یې دانه شوی ده که فرض کتا دا وي ته په حق یو دا په نه حق ده دې ته صدق ویل کېږي دا ډېر ګران کار دی د دې ونې کله دا فیصلې مثلې دا خبرې چینو په دې خبرو کې همیشه د پارامون چې څومره خبرې کړې دي نو هغه چې چا ګټله نو هغه یو میاشت خوشاله بیا هغه دښمني کوي او هغه چې چا بیلله نو هغه د اولې ورځې نه دښمني او د اولې ورځې نه دښمني کوي او چا ګټله نو هغه د اولې ورځې نه خو څه گزاره کوي خو وروسته وایي چې نه یاره مال پوره چې کوم حق نه دی راکړی داسې چلی کړی دی نو هغه بیا میاشت پس چې کوم خپوي دی نو چې څومره فیصلې کوي نو ځان له دو دشمنان زیاتې دو دشمنان زیاتې زیاتېږي او زیاتې شي خاص خبره خو نه ده ځکه چې زیاتېږي دغه طریقه کار دی پخوان نه را روان دی خو لیکن اصل خبر هم دا چې الله ته منتخب هغه انسان دی چې صادق وي صادق د دې وجه ابو ذر رضی الله عنه ته نبی علیہ السلام فرمایل
چې قسم دې چې دې ځمکې ستا په شان صادق لهجې والا انسان نه دی پیدا کړی، ډېر صادق لهجې والا انسان، بس قول او فعل داسې برابر دی چې سړی ورته حیران شي. صادق لهجې والا خو بس تیزی نه پکې زیاته ده، سخت تیز دی. او چې کله د ظالم او د مظلوم خبره نو ځکه د نبی علیه السلام فرمایي چې ته قاضي مه جوړېږه. زموږ د څو مرګري دی کله کله وایي پلان کې قاضي صاحب چې دی نو داسې قهر شو داسې قهر شو مال سره سړي زوی نه و د قاضي صاحب. د قاضي د آداب نه خبر نه دی. جج به پر سکون ناسي، قاضي به پر سکون ناسي، اب نه غوسه کېږي، نه به قاریږي، نه به کنځلي کوي، نه به غوسه کوي، پر سکون ناسي. د خبره به ماوري، د به ماوري، د به ماوري، بیا به د هغې نه بعد فیصله کولی شي. دی چې کله غوسه شو غدنه خر جوړ شو. سړی چې غوسه شي د هغه نه هر څه وځي، دی خو بیا به څه پوهېږي نه، د ته بیا د حق او د باطل پته نه لګي. داسې ورته قهر شو، سر نه قاضي نه و، سر ملا نه و، مخکې نه به څه اخېستي وو که نه ریکارډ یې دغه شانتې دی، څه به یې اخېستي وو، ځکه فیصله بیا هغه شانتې کوله. ججان نه قهرېږي، پر سکون ناسي، د هغې نه بعد څه کوي فیصله وکړي. او چې کله غوسه شو نو بیا خبره ختمه شو. اصل خبره همداره چې الله ته هغه سړی چې صادق اللهجه وي هغه مقصود دی. نبی علیه السلام ته فرمایل ابو ذر فیصلې قاضي به جوړېږه، د دو کسانو منځ کې فیصله ده مه کوه. ولې پتا کې غوسه را غوسه او تا کې غوسه داره چې کله د مظلوم او د ظالم جګړه تا ته راله او دې مظلوم د ظالم خلاف شکایت وکړو نو ته ظالم خبرې اورېدو ته به تیار نه یې، سیده به دې مرۍ نه نیولی، سیده به دې مرۍ نه نیولی. نو بیا خو ته قاضي نه شوې. قاضي خو دا دی چې دواړو مظلوم خبره واورېدله، اوس ظالم خبره به ماوري. اوس کېدای شي چې کوم ځان ته مظلوم وي دا جاړي دا چغې وباسي ځان وهي د یعقوب علیه السلام د زامنو په شانتې وي، دروغ وي جاړي یاره داسې جاړي او سپین ږیره دی داسې جاړي که دغه سپین ږیره به دروغ وي. په جړا باندې کار نه کېږي، نه به ته د جړا نه مرعوبه کېږې د چا، او نه به د چا د سیرو جامو نه مرعوبه کېږي، او نه به د عاجزۍ نه. ډېر سیرو جامو والا ظالمان دي او ډېر جړا والا ظالمان دي او ډېر روغ موټ ښه صحیح سالم ناسي برابر ښه خاندي خو مظلومي مظلومي. نو ته به چا د دې نه چې دی نو څه نه کېږي مرعوبه کېږي نه. نو ابو ذر رضی الله عنه ته وفرمایل وایي چې کله ته قاضي جوړ نه شې، قاضي مه جوړېږه، تا کې تیزي ده او ته ظالم ته انتظار نه شې کولی، سیده به دې مرۍ نه نیولې او بس خبره به دې ختمه کړي. نه دا کار مه کوه. اصل کې قرآن ورته ویل چې کامیاب انسان کوم دی؟ یوم ینفع الصادقین صدقهم. په دې وجه باندې پیغمبران صادقانو، قول فعل برابرو. تاسو داوی نمونه پیش کړئ کنه، داوی د امتحان، داوی د صداقت نښه ده، داوی د امتحان د صداقت نښه ده. ابراهیم علیه السلام ته الله تعالی ولې هغه تښتېدی نه شو؟ نمرود نه و نیولی، گرفتار کړی نه و، نمرود نه و نیولی، گرفتار کړی نه و. الله ورته اشاره وکړه چې اور ته دې وراچې وردانګه، بس اور ته وردنګل د الله په حکم باندې څوک وردنګلی شي. بیا ورته ویله چې زه اوس هجرت باندې مجبوره وایي ځم به. درې کسان تنې تنها روان شو، هېڅ هم ورسره نشته دی، شړ بیابان ته لاړه. ابراهیم علیه السلام، لوط علیه السلام او د ابراهیم علیه السلام بیبي سارا به ورسره لاړه. بیا ورته وایي چې اوس د هاجره به ورته ملاو شو، زوی وشو اسماعیل علیه السلام، ویل دا بوځه، شړ بیابان ته بوت، هلته یې پرېښود. دیارلسو کالو ته هغه ورته اوس لاړ شه، ذبح یې کړه، قرباني یې کړه، بیا پسې لاړ. دا ټول امتحانات وو، صادق وو، بس خو چې خبره یې کړې وه نه خبره وه. دا صادقان وو، ځکه ول الله تعالی چې ډېر لوی لوی لقبونه ورکړه، ډېر لوی لوی امتحاناتو کې پاس شو، نو ډېر لوی امام یې جوړ کړو. او داسې امام د ابراهیم علیه السلام نه جوړ شو، د قیامت تر ورځې پورې امام دی. د هغه چې کومه ملت و ملت ابراهیمیه منسوخ شوی نه دی، دا مرتبه هغه ته په دې نه و ملاو شوي چې ابراهیم علیه السلام ډېر لوی ښایسته قداور و. ښایسته قداور و، پیغمبران ښایسته دا په دې باندې نه و چې ابراهیم علیه السلام نعوذ بالله بس تش چالاک و. ابراهیم علیه السلام دا د یو لوی وزیر چې کوم دی نو زوی و، دا د نمرود د یو لوی وزیر زوی و. نه نه په دې ورته دا مرتبه نه و ملاو شوي، دا موروثي مرتبه نه وه، پیغمبري موروثي شی نه دی.
نه کسبي شی دی. پیغمبري نه په کسب ملاويږي او نه موروثي ملاويږي، خو لیکن چې پیغمبري ورته ملاو شو نو امتحانات سره بیا مخ بیا به امتحانات راځي. داره د ازر نه پیدا دی او پیغمبر دی، او د نوح علیه السلام نه پیدا دی او کافر دی. یعنی او د کسب شی نه دی کنه، دا راهبان به ټول پیغمبران وي، شپه ورځ لګیا دي عبادت کوي عبادت کوي عبادت کوي، لیکن دا کسبي شی هم نه دی. دا د الله تعالی یو رحم دی، چاله ورکه خو چې کله رحم ملاو شو نو د رحم د ملاوېدو سره امتحان ور مخامخ شي. دومره لوی امتحانات تاسو په خپل باندې سوچ وکړئ. نوح علیه السلام 9.5 کاله عبادت کړی دی، 9.5 کاله دعوت کړی دی، 9.5 کاله تکلیفونه برداشت کړی دي، 9.5 کاله هغه پریشانیانو سره مخامخ وو، چېرته د خوشحالۍ ورځ پې نه ده راغلي. لیکن د هغه مخې ته د هغه ښځه او د هغه زوی په سمندر کې غرق کېږي، په دریاب کې غرق کېږي، په اوبو کې ډوبېږي، لیکن نشي بچ کولی. نو په کار خدا وایي چې الله تعالی ورته ویلي چې 9.5 کاله دې دین کار کړی دی، 9.5 کاله دې عبادت کړی دی، 9.5 کاله دې دعوت کار کړی دی، او د تکلیفونو سره مخامخ وي. یو ورځ نه، یو ګنټه نه، یو میاشت نه، یو کال نه، 9.5 کاله ډېر غټ عمر دی. 9.5 کاله دومره عمر ته مخامخ وي. زه خیر دی ستا په خاطر به سره مشرک کافر زوی معاف کم، ستا په خاطر به ستا د مشرک کافره ښځه چې کومه دا به څه کوم زه معاف کړم. داسې ورته نه وایي، وایي لیس من اهلک، ستا اهل نه دی. یعنی لیس من اهلک، دا ستا اهل نه دی. ولی نوح علیه السلام صادق و، نو الله تعالی ورته صدق خبره وکړه چې رښتینه خبره داره چې په قیامت کې کامیاب انسان هغه دی چې هغه صادق وي، او دا ستا زوی او دا ستا د ښځه دا صادقه نه ده. اوسېدل ستا سره خوراک سکا کې تا وله ورکو، لیکن دوی کافرانو مشرکانو دوی به جهنم ته ځي. بیا په هغه باندې دغه نه چې یاره دا بچ شي ستا په خاطر مې بچ کړه، نه ستا په خاطر باندې نه بچ کېږي. بس دا د شرک او د کفر سره مخامخ بغاوت یې کړی دی. لیکن په خپله باندې نوح علیه السلام په باره کې الله یې ښه بنده و، نعم العبد، ډېر ښه بنده و. امتحان کې پاس شو، ډېر ښه بنده و. پیغمبران په امتحانات کې پاس شو، د دې وجې نه الله تعالی ورته ډېر ښه بنده و، صابران بنده و. ایوب علیه السلام باندې د تاریخي روایتو مطابق 2 کاله 18 کاله تقریبا په هغه باندې بیماری راغلی ده. الله تی مال واغستو، الله تی ظاهري چې کوم اقتدار واغی تی واغستو، کورونه تی واغسته، بچی تی واغسته، صحت تی واغستو، او ظاهري چې کوم خلکو په مال او دولت باندې هغه عزت کو هغه ملاړ. یو دې پاتې شو، یو ښځه پاتې شو، هر څه ختم شو. لیکن هغه شکایت نه کړي. نن خو موږ شکایتونه کوو، شکایت خو پېژنې کړه یاره ما خو شکایت نه کړی. ولې شکایت نه دی کړی؟ ټوله دنیا لیکه د شکایت، اوس خو شکایت نورې طریقې دې اختیار کړی. اوس خو چې ستا مړی کېږي نو توره ټوټه چې کومه دی په لاس پورې تړه، چې مړی دې کېدو نو بیا تورې جامې اغونده. د تورو جامو د تورو ټوټو باندې پوهېږئ؟ نه پوهېږئ. نو الله به هم څه پوهېږي؟ هغه سړی پوهېږي چې هغه پوهېږي مسلمان صحیح، او چې صحیح د مسلمانۍ د دایرې نه وتې را به څه پوه شي. تورې ټوټې او تورې جنډې او تورې جامې دا نښه د دې ده چې پروردګاره تا زما سره ظلم کړی، زه ستا په فیصلې ناراضه یم، زه ستا نه بایکاټ کوم، ستا قانون نه بایکاټ کوم، ستا تقدیر نه بایکاټ کوم. ته نه ګورې په دې اسمبلیو کې دا تورې ټوټې تللی څه مطلب دی؟ د دې مطلب دغه نه دی. دې ته ویل کېږي د سود جامې، د سود نښه. یعنی معنی دا شي چې ته سوګ معنا داره ته الله تعالی سره بغاوت کې بغاوت، ستا په فیصله راضي نه یم، انا لله و انا الیه راجعون نه یم. تا زما سره ظلم کړی، نعوذ بالله، تا زما سره زیاتی کړی دی، زمانه دې پلانکې اخیستی دی، زمانه دې پلانکې اخیستی، دا دې مړ کړو، هغه بل دې ولې نه مړ کړو، هغه ملا به دې وجلی وی که نه منبر په سر چې دی، هغه به مړ کېږي، ته به مړ کېږي، بل سړی به مړ کېږي، خره به مړ کېږي، سپي به مړ کېږي، ټول به ځي. داسې نه چې یوازې به ته مړ کېږي، ټوله دنیا به مړ کېږي. ته بغاوت کې. لیکن پیغمبران دي چې نه بغاوتونه نه کول. 18 سال تکلیف تیر کو، 18 سال. خو چې کله شیطان آرامیتوب شروع کو او هغه خپل بیبي ته د هغې کونسې اخر سې کړې او دې پوه شو چې شیطان خو سورانۍ شروع کو او زما په ښځه عقایدو باندې حمله کوي، پروردګاره شیطان نه ورسېدلو. داسې نه وایي زما نه بیماري لري کې، نه، مونږ به وایو
هغه ډېر په امتحان کې مضبوط و ورته شیطان را ورسېد پروردګاره الله تعالی ویل چې اوس تله صحت هم در کوم مال هم در کوم دولت هم در کوم بچی هم در کوم هر څه برابر هم د الله هر څه ولا ورکړه ولې صادق و سې چې ویله هغه کوله په امتحان کې پاس و موږ خو هغه شان دي لوښي یو دغه صادقان چېرته یو مونږ خو دغه کار دی معمولي غوندې خبره راشي بس بیا دا شکایتونه زموږ دا اعتراضات ډېر کم خلک داسي ډېر کم خلک چې هغه ډېر صابران دي بس هغوی باندې الله تعالی امتحان نه ولې په امتحان کې پاس شي امتحان کې الحمدلله وایي حسن بصری رحم الله فرمایي امام غزالی نقل کوي مخکې تاسو دا حکایت مې ته کړو یو لوی ولی الله دی د هیرو جواهراتو کار به کولو دا د هیرو جواهراتو کار وس دا فاسقان پاجران گئی په خوان باندې کانو صالحانو کو و چې څومره فاسقان دي ما کتل ټوس مګلران دا کار کوي حرامیان لیکن په خوان چې څومره نیکان صالحانو کنا به د هیرو جواهراتو کار کولو ناغه یو ډېر قیمتي هیرا چې داغه ټول مال او دولت پاک یو هیرا باندې بن شو او چې کله راغی نوکران ورته ویل چې جی طالبان ته سبق وایو کنه ولی الله دې سنې چې جمعه ته ګټ کې نه چې تاسو چې کومه لړقېږي لړقېږي ولی الله دې چې قرآن او حدیث درس کې دي ته ولید زمانه وي ته به ټول غټ ولي چې کومه یاره قرآن درس کې دا ټول غټ ولي دي نو چې ولې دي شته او چې قرآن ناظرین ورځي ناظر ولنه ورځي څنګه ولي شو مونږ ولنه ورځي څنګه ولي شو یو حدیث ولنه ورځي څنګه ولي شو عجیب غونې کار څنګه ولیان ټول په ګندګوس خای په غولو باندې ښای هغه ته ولي وي دا چې کوم دی د سپو ولي دی او دا د ګیدړو ولي دی دا ټیک ته سپو ولي دی او د ګیدړو ولي دی او د غولو ولي دی او د ګندګو ولي دی دې سوای به ټیک ته لیکن الله والا ولي د بزرګ هغه چې هغه مسلمان یا موحد یا په قرآن پیږي او په حدیث پیږي هغه شرک نه کوي کفر نه کوي کبایر نه بزن ساتي شپه ورځ ګندناسته او لغړ ناسته اول دا لکه بزرګ دی ورګه دا څنګه بزرګ دی نبی علیہ السلام نه غټ بزرګ د حضرت عمر نه غټ بزرګ حضرت ابوبکر نه غټ بزرګ د پلانکی نه غټ بزرګ دا داسې بزرګان چې هغه داسې کارونه کوي نو کسان ورته ویل چې هغه هیرم راغی او کشته الټه شو د سمندر په غاړه کې مونږ ډېر وخت له خایر نشته الحمدلله وی خندر الحمدلله نو کران بیا لاړ چې دومره قیمتي مال له ګرځو بسي ډېر مهنت چوکو هغه شی بیا مونږ چې کله هغه هیره بیا مونږ له رااله وته ویل چې هغه هیره بیا مونږ له شو هغه بیا وخت الحمدلله ول چې عجیب غوندي کار دی چې ورکه شو الحمدلله او چې بیا مونږ له الحمدلله اورته زور ورو وای دا مال زمانو مال الله را کړو چې او چې الله را نو واغستو غل را تختولې بل چا نه تختولې خصاص نو وګرځیدلو الله را نو واغستو کنه چې الله واغستو الحمدلله وستاسو مال بیرته راوړو بیا مونږ الله تعالی بیا راکو کنه طاقت نه وته دا خو سمندر کتله دی طاقت نه بهر شوی دی بیا الحمدلله دې ته ویل کې بندګان دې د صادقان وي چا وی په هر څه کې الحمدلله که پرس که بتاوانی په شپېتو کالو کې لږ تکلیف راغلی دی په څلوېښتو کالو کې لږ تکلیف راغلی دی نو تاله 59 سال روغ درکړلی نو ته الحمدلله ولې نه وې او یا سر نه تر خپو پورې چې کومه دی نو داسې ګډوډ وې دا ښه او که نه لږ ټونګه درله درکوي او امتحان راځي دا ښه ده الحمدلله وایه دا امتحانات وګورئ څومره نیکان صالحان چې تللي دي هغه د دنیا نه داسې روغ موټ نه دي تللي صادقان د دنیا نه روغ موټ نه دي تللي صادقان د دنیا نه دردمن تللي کومه صادق چې ګورئ پیغمبران ګورئ نو دا هغوی آخري وخت کې چې کله روح وتلو امهات المؤمنین حضرت عایشه رضی الله عنها فرمایي چې نبی علیه السلام تکلیف ماول دو په آخر وخت کې ما د چا په مرګ باندې غفته نه ده کړې چې د مرګ په اسانه شو د په ګرانه شو د پلانکې شو ما چې نه یوه نبی علیه السلام باندې تکلیف الله تعالی خپل محبوب بندگان په دې آخر کې داسې راونیسي امتحاناتو کې راونیسي او ټیک د ګناهونه کړي عذاب وي لیکن په امتحاناتو کې راونیسي پاک راولي ځان ته پاک صادق راولي چې ښه وي لکه دا پلار فرض کو سعودي عرب نه راځي دوبۍ نه راځي که نه نو مور چې دی نو هغه خو ټول عمر د دې خپل بچي نه خبر څښا په څښا ګرځي
خو چې کله ته پته ولګي چې لکه پلار را روان دی زر زر نکونه چې کوم دی کټ کی او صفا سوتره کی او غړې کی او خې پاکي جامې ته واغوندي او چې کله هغه راځي بس هغه ولا غاړي ور کړي که زماره بچي ماشاءالله دا مور ډېر خیال ساتي یعنی الله تعالی ته د انسانان دي لاړ شي پاک ستر لاړ شي پرشتي خوشالي شي الله خوشاله شي دا امتحانات څوک دي نه تری امام شیخ الاسلام ابن تیمیه رحم الله ډېر مهنت کړی ډېر خدمت کړی د دین ډېر عام مسایل لیکلي دي چې هغه د چا تصور هم هغې ته نه شوتلی زموږ دپاره یې لیکل دي په سوونو کاله تېر شو 200 کاله تېر شو 200 کاله بعد موږ ته د هغه د کتاب چې کوم ضرورت وي چې هلکه شکر دی الحمدلله چې دې امام دا لیکل کړي لیکن هغه امام هغه د خپل علاقې چې کومه قرطبه ورته وایي د هغې په جیلخانه کې بند دی د هغې په قلا کې نظر بند دی او بیا د هغې نه څوک وایستو ورته ویله چې ته به ځې څنګه جلاوطن اوس اخري عمره دی د 80 کالو نه بره او دا چې کله دا علم نه دی علم دین او علم دا سړی زر نه چوړی ګورې دا یو خبره یاد ساتئ علم او دین سړی زر نه چوړی د هغې وجه داره سهار شي که نه سهار او ماسخوتن د اوده کېدو پورې مونږ چېرته د خوشحالۍ خبره وانه اورېدله یو ټلیفون وکړي یا ښځې سره ورانه ده بل ټلیفون وکړي د خاوند سره ورانه ده او زه وال یم بل وایي دا فیصله ده بل وایي دا مسله ده بل وایي دا ظلم شوی دی دا ظلم شوی دی جي پلانکي ځای کې دا چل کېږي د دې په باره کې څه پکار دي بل ټول د سهار نه ماسخوتنه پورې دا ټولې قصې چېرته چا د خوشحالۍ چې کنه ټلیفون وکړو چې یا لکه کله کله پکې څوک خطا شي نو به خو نور چا ټلیفون ونه کړو چې نن تا چا ډوډۍ کړې ده راشه یا څه پروګرام دی هلته راشه یا داسې چل دی راشه نه دا نه په ودونو کې دې مونږ اکثر یېرو په ودونو کې دې یېرو په غمونو کې ورته یاد یو سار شي ماښام شي بس زر نه چوړ شي نه 80 کال نه بر عمر او ټول عمر په جلاوطنۍ کې تېر کړی دی اوس آخري جلاوطنۍ یې څومره وه ورته وایي ته خو به د کلي نه ځې نه به در سره قلمي نه به سره دواتي نه به سره کتابي نه به سره کاغذي نه به سره بچي او نه به سره مال دولتي او نه به سره شاګردان او غلاماني هېڅ څوک به در سره نه سرتور سره خپې لخپې به ځې بس سیده به ځې یو دنیا بل طرف ته ځه د دې علاقې نه به وځې اوس هم خلکو یې بادشاهانو ظلمونه کړي تېر شوي ظلمونه دي والله قسم دی دا به معاف کړي داسې اولیاء الله چې کوم دي نو ختم کړي دي هغه بس ووتلو روان دی د شپې په تیاره کې ایستلی دی روان دی خو چې کله دی د دې علاقې نه داسې یو څو میله فاصله کې ووتلو بس لاړو وفات شو سر شپون کې روان دی بزي ورسره دي ویې کتل چې هغه ځای کې دې ګټې ته چا ډډه لګولې ده او خام مزدار چې دی نه ودرې دا څوک دی دومره وختي او د شپې دلته خوب کوي اشرا چې ویې کتله دا خو شیخ الاسلام دی ابن تیمیه رحم الله بس یو دم بې اختیاره چغې کړې ګړې بزې پرېښودلې د هغه په جنازه کې تاریخ نقل کوي 1.5 لک په ځنګل کې جنازه شوې ده 1.5 لک خلک ولا راغلي خلک وایي که نه وایي لکه دا دومره راځي به دا بې اختیاره راځي نبی علیہ السلام چې کوم دی هغه د خو خلقو جنازې د صحابو جنازې چې کولې پای کې هم فرق کړی دی چاله 4 تکبیرات ویلي چاله 15 تکبیرات ویلي چاله 7 تکبیرات ویلي دا فرق شته دا په دنیا کې مشته دا په آخرت کې مشته دا فرق ثابت دی دسی چې ته سیاسي لیډر دی او مالدار دی او ته په دې ولځې نو دا ټیک نه ده د علم خدمت یې کړی دین خدمت یې کړی نیک صالح ستا په نظر کې دی د معاشرې په نظر کې نیک صالح دی هله به دا مرتبه د نور نه اوچتې الله ولا د عزت ورکړي شیخ الاسلام ابن تیمیه اعلان نه دی شوی چې پلانکې وفات شوی دی پلانکې وخت به جنازه وي بادشاهانو منډې والے وزیرانو منډې والے مالدارانو منډې والے ټول خلک روان دي او چې وایي کتل هغه خلک چې دا جلاوطن کړی او که نه جړلی چغې ایستې افسوس مونږ دا څه وکړه ظلم هم وکړو داسې ظلم چې اوس د قیامت ته ورځې پورې داغ به نه انځلی کېږي 1.5 لک خلک دا په جنازه کې خو لیکن دردمند تللی دی یعنی آخري عمر آخري شپې ته هم پرې نه ښودلو په خپل کور کې په قلا کې آخري شپې ته هم پرې نه ښودلو ورته یې ځه خپې خپې سر تور سر ده سپین ږیره او بوډا په څه وجه باندې خلک خو د دنیا په وجه باندې جیل ته اچوي او پاکستان کې خو په دین په وجه باندې څوک جیل ته وانه چو چې یاره الله ته کنځلې کړې خو دوی معاف کوي رسول ته کنځلې کړې هغه معاف کوي هغه خلک پکې گرفتاری چې کومه د دغه ظالم خلاف وو دې خلک دي د پیغمبري دعوی کړي سوال ته معاف کی او بیا هغه له جاز چې کنه بوک کې سجن کنيډا ته یو ملک ته
تایلینډ او هایلینډ او پلانکی ته کوم ورسوي. په پاکستان کې خو چې د اسلام په باره کې، د الله په باره کې، د رسول په باره کې، د اسلام او د دین په باره کې د ګستاخۍ په وجه باندې، د قانون د بغاوت په وجه باندې نه، د قانون باغیان دي چرته سیاسي جوړ توړي پای کې ودر چلول کېږي. پوره احتساب خو هم نشته دی کنه. احتساب خره د خپل ځان نه شروع کړي. زه اول ځان احتساب شروع کوم، قسم دې اوس په دې کې ګیر یم. زه ته ځان احتساب شروع کړه پته به دې ولګي. ځان چې کنه 62 په تپه باندې شروع وکړه، د صدر نه شروع وکړه لاندې ورکره پوره سم پته ولګي. یو سړی پکې نشته دی، یو سړی دا نشته دی. دا بل اسمبلی کې کوم ممبران نه دي 62 برابر ټول ګیره خرولي، ګناي کبیره کوي. ال دغه په کې لیکلي دی ګناي کبیره نه کوي، پړا غوانی او ټول ګناي کبیره کوي، روجي خوري، منځون نه خبر نه دي. دا اختر پته وته نه لګي چې خطبه مخ کې ویل کېږي که رستو ویل کېږي. دغه استاد ممبران دي او سورۃ اخلاص ولنه ور دي، دغه ممبران دي. دغه استاد وزیران دي، په 62 باندې برابر دي، وزیران دي او ممبران دي او سورۃ اخلاص ولنه ور دي، منځ ولنه ور دي. نو دلته گرفتاری هغه گرفتاری په اسلام باندې و، په دین باندې و، خو لیکن د دین په خلاف باندې و. دلته خو د دین په حمایت کې گرفتاری یا دین بربادولو لپاره دعوت لیدي. امام ابو حنیفه رحمه الله تعالی د جیل خانی نه جنازه منصور بادشاہ گرفتار کو او ورته چیف جسټس قاضي نه جوړېږم ته جوړېږي او نه جوړېږم ته جوړېږي. زه ماهر نه پوهېږم. ولته پوهېږي دروغ وي، دروغجن قاضي نشي جوړې دی. گرفتار کو ته پته وا چې زه فیصله کوم، نو زه فیصله څه کوم؟ د دغه زور ما تحت به کوم، لکه څنګه په پاکستان کې فیصله دي. او د برنه زور دی، جج هغه فیصله به کوي چې کومه د برنه زور دی او وي ورته سوي فیصله به هغه کېږي. نه ورته دا فیصله خو نشم کولای، ساده پر ځان جهنم ته واچوم. جیل خله جیل نه جنازه راوته، د جیل نه بعضمو شیخ سے بولا خو زمونږ په اسلام کې ویل چې کله سړی ته عزت ملاويږي د مرګ نه بعد ته ملاويږي، په ژوند څوک نه پیژني. خو چې کله وفات چې کنه بیا خلکو ته پته ولګي چې لکه څومره کمی راغی، څومره کمزوري رااله او څومره ظلم شوی دی. دا پته لګي دا ټول خلک چې کوم صادقانو د دنیا نه چې تللی دي ناغده سي تللی دي. بس اخري د امام بخاري خبره چې هغه صادق وکنه، څومره لوی خدمت یې کړی دی چې کله راغی کنه ډېر لوی خدمت یې کړی دی. هر امام ډېر لوی خدمت کړی دی، په خپل ځای باندې لوی قدرمن، لوی عزتمند دی. خو امام بخاري چې کوم خدمت کړی دی کنه دا هیڅ چا نه دی کړی. چې هغه صحیح روایت را جمع کول او د هغې دپاره منډې تړلې واله، 40 کاله مسلسل سفر کول، 40 کاله. اول زه بغداد ته د بخارا نه بغداد ته پیدل په حدیثو پسې دومره تلم چې ما ته پته نشته چې څو ځله تلم. چې راورسېدم بیا به اطلاع میلاو شه پلانکي بانډه کې یو سړي سره حدیث دی، په دې پسې روان شوم. هغه حدیث په حاصل کو، بیا په هغه راویان را روان شوم، په هغې به تحقیق وکړو، بیا به چې کومه دی بخارا ته راغلم، بیا به روان شوم. اسلامي دنیا ټوله کتلې ده. هغه امام چې کله بخارا ته راغی د مدینې را روان شو کنه، په هر ځای باندې استقبال کیږي، په زرګاو 10,000 40,000 50,000 خلک هغه استقبال ته ولاړي، روپۍ اشرفۍ دا په ورخري. دا کتاب دې برنه په پټو سترګو باندې استاد کتاب په شان نه پاسه پوری کاله کا صحیح پلان جو صحیح بشي. صحیح البخاری داغه ته دا نوم برنه کنه دی ورکړ شوی، چا صحیح الکتب بعد کتاب الله صحیح البخاری دا ولا په خپل نه دی ورکړل، پاس بیا غدا نه دی لیکلی. دا چې دنه دا دغه ډیر وګد نوم دی چې کوم امام بخاری لیکل دی، دا نوم ولا دا لقب ولا دی مسلمانانو ورکړل دی. کوم مسلمانانو؟ شیخانو، محدثینو، مجتهدینو، پلکاو مجتهدین اول دا ورکړل دی. اول مدینې نه شروع وکړو استادانو نه، بیا روان دي بخارا ته ورسېدلو. هر کلی ته چورځي نو 3 میله 4 میله فاصله باندې خلکو ته ولاړي استقبال ته. چې بخارا ته راغی د اشرفو باران په خلکو کو، د اشرفو اپ جړا شو، چالو لې جړې ورته ویل چې نه د اشرفو بارانو کو سبب می چې دینو لیکلی نو بس د بخارا او قراله ډیر جلاوطن شوی دی. خو د اخري جلاوطنی چې داغه عمر 2 کاله او سورزي دی او د جلاوطن شو. نو جلاوطن شوی په دې باندې نه دی، د علماء سو په وجه باندې دی، د بدعتیانو په وجه دی، د حکمرانانو په وجه دی چې لکه دا خو دې صفا دین بیانې او قرآن او حدیث بیانې تا ختمول پکار دي. سو خلک نشي برداشت کولای
هیڅ څوک نه برداشت کوي. ناس بندرته قسم نه برداشت کوي. خبر ورته پته چې زه ته نشم رسېدی بیا دې نه برداشت کوي. دای ټول دنیا دي سیده کینو ګوډ دي. نو دا وخت بادشاہ خالد هغه ته ویلا چې لکه دا امام بخاری دی علاقې نه وباسه او ته ظالمانو دې زګوتی ورلچم. نو ورته چل ورته جوړ کا وای څنګه چل ورته جوړ کما وای چل ورته دا جوړ کا چې ورته وایا چې نن اخري روزه ده او دعوت ولور کا دعوت قبلې دعوت به قبلې چې ظاهر کې به حرام او ګناه نه کی دعوت قبول کو ورته وایا چې زما دي بچو له دلته راځه او دلته وتره بخاری وایا زه دا غواړم زماره بچي ستا پښنی غټ غټ علما شي ولدان مني ول بیا ورته وای چې الته ورته سبق وایا په جمعات کې ځان له ورته دام نه مني ول بیا ورته وای چې خلقو زو سبق وایا خو لیکن مخکې کې نه ول دام نه مني نه عجیب خبره چې دام نه مني خو لري کوي وکړه. امام بخاری چې کله دعوت لاړ دعوت قبول شو و یا اخري ورځ دا یا یو ورځ مخکې ده نو ورته دا خبره وکړه ورته علم په چا پسې ګرځي نه په علم پسې بګرځي سلويخ کاله پسې ګرځیدل سلويخ کاله بادشاہ وره زستا دغه نه مې دلته برازم علم لا زامن دی ولګي چې وګرځي مهنت وکي سبق زده ولا خبس علتي بدرځي ځان له سبق وای ځان سبق نشته علم کې څوک کنجوسي نه کوي والمخکز کینوا ولکه مخک راغه مخک بکینیو که رستو راغه رستو بکینی دغه پکې نشته چې مخک دي خامخا د بادشاہ بکینی څوک چې مخک راغه دراغه زګي دا په درس کې په زرګاو خلکو کنه چې خورم نو بادشاہ ورته ویل چې به زما استاد جوړ نه راځي صفه خبره کوم زم پیه پدې ها نو ته به وزید شپې به وزید څنګه پابندي په شیخ الاسلام باندې ودی پابندي په د باندې و تاسو سره به څوک نه الا یو خر چې ته به ستا کم سورلۍ والا خر دی پاګه سورلۍ کې او یو بستا کم نوکر دی غلام دی دا بدر سره نور بستا سره سم نه سید الوا دی نو صاحب د مرعات نقل کې مشکات په شرع کې مبارک پوری سے چې الوا دی نو بس سماله چې هغه ټول تقسیم کو په کروڑاو مال او ټول حلالو هر څه تقسیم کړه او تنها سر تور سره خپې بلخپې بس په یو لنګ کې روان شو په اخر چې کله سور شو نو دی روان دی خو چې کله د بخارانه بهر خرتنګ ته ورسېدل نه پامځي کې بس نوکر تل ودرېږي په دې خاورو کې کېناستو په خاورو کې اولاد سه اوچت کې پروردګار ول ستا دنیا را باندې تنگ شو نه نور سفر کولای شم چرته وځم وسو ما ټول دنیا کتلې و په واخ چې کله ځوانو ما سلويخ کاله می جدن ټول ورځ سفر او ټول شپه سفر کړل نه می خوراک کړ سلويخ کاله ترکاری نه د خړلې نه می خوراک کړ نه می سکاک کړل نه می ځان جامع اغستلې دي او نه پیزار او نه نور څه خو زه په دې حدیث او پسې دا حدیث راجمع کو د صحیح او د دروغ او د غلطو او د موضوعي حدیث او تمیز وکم دا می کړه ربا نور دنیا کې نشم ګرځېده بس دا زما اخري تا د سوال له ابو دنیا کې چرته سوالونه جانا سوالونه نه کول و یو ځل مې د دنیا سوال کړه سیده قبول شوی بیا مې نه دی کړه سوالونه مې نه کول یا الله بس آخرت کې مې کامیاب کې نور وړاندې پرې دوا دنیا کې هیڅ نه غواړم د عظیم انسان خو په دغه وخت کې یو خیره وکړه بس ټول عمر کې یو دعا کړې ده د دنیا او یو خیره کړه ربا وای دا بادشاہ زه ذاتی و جمانی نه مستله زه دین په وجه د حدیث په وجه استلم داسې ذلیل رسوایګه چې په دنیا کې د بشین ذلیل رسوانه او خیره چټ پټ یو دم قبول شوی ذلیل رسوا شو دلته امام بخاری وفات شو ال دي خلقو چې کوماره چې ډیر اورسید امام بخاری ته خلق ونیو په خربانه سورګو حکومت هم تیواغستو مخه ولا تورګو اسله ونه شو بس ذلیل رسوا شو او امام بخاری غوته اوچته کړه بس استفاده باندې کلمه ویل وفات شو د دې وجه نه داغه د قبر نه چې د مشکو خوشبي خدل خلک وي نه خطل ول نه خطل بشماره علامه عبدالستار ټونکی رحم الله سوانی عمر کې نقل کړي د غالب ابن جبرائیل نه او په صحابو کې د سعد بن معاذ رضی الله تعالی عنہ مناقب کې علامه بدر الدین یعنی عمدۃ القاری د سعد د ابن سعد په حواله باندې په یو لسم جلد باندې په 516 صفحه باندې هغه نقل کړي د سعد رضی الله عنه د قبر نه د مشکو خوشبي خطر یو وخت پورې د امام بخاری دا غینم خطر خوشبي خطر دا ولي خطر څه چلے کړو ډېر غټ لیډرو او ډېر غټ لیډر دروغ ویلا نه دروغ نه ویل ډېر جذباتي تقریر ول چنګیز خان هلاکو خان او صدام خان په شان چې دې طرف ته دې طرف ته لاسونه والا
خلق له دوکه ورکوله نه لاسونه نه ولا نه لاسونه ولا نه خپې والی نه دروغ ویلا او نه چې کوم دینو ملاوت کولو نه دوکه بازو په دې باندې کار نه کیږي. یو خبره یاد ساتئ، انسان به دوکه کې، فرشته به دوکه کې، پیری به دوکه کې، لیکون کې به دوکه کې، قاضي به دوکه کې، جج به دوکه کې. ته الله نشه دوکه کوله، ته الله له دوکه نشه ورکوله. ډېر زورور په هر چا زورور، حکومت هم در سره دی، اختیارات هم در سره دي. قسم دې په دنیا کې تیر شوي تاسو دې زمانه د بادشاهانو دا خلک څه خلک دي؟ نه ته نمرود ترسي، نه فرعون ترسي، نه شداد ترسي، نه چنگیز خان ترسي، نه هلاکو خان ترسي. هغه چنگیز خان او هلاکو خان او هغه هلاکو خان چې دې بادشاهانو سرونه پرې کړي او پاسې به تخت خو دی تخت. لیکن هغه هلاکو خان هم د عاجزۍ اقرار وکړو چې کله د ماښام یو باندې نه چې کومه بانک شروع شو نو هلاکو خان ویل چې هلکه څوک ډېر اوچت دی په مخلوقاتو کې. نو چا ورته ویل چې چنګیز خان ډېر اوچت اوس ته اوچت دی، ستا نیکه اوچت او ته اوچت دی. هغه ورته ویل دروغ هم ویله، 100% دروغ. نه زه اوچت یم او نه چنګیز خان اوچت و. اوچت هم هغه د 600 کاله بعد چې کومه دی نو خلک هغه په بانډه کې ما دا وینو چې کومه دی بغداد دي په وینو باندې رنګ بند کو چې دجله چې کومه دی نه د وین سره بهیږي، فرات به چې کومه دی په وینو باندې سور کو او ټول بغداد می وران کو. پر لکاو خلک په یو ورځ کې مړ کړه. اوس نه 600 کاله بعد هغه باندې کې یو سړی چکو باسي اشهد ان محمد رسول الله، چې زه گواہی کوم چې محمد صلی الله علیه وسلم عظیم انسان، عظیم انسان محمد صلی الله علیه وسلم. زنه عاجزي وکړه، بیا مونږ خواغه شانتیم نه بیکاره خلک. عاجزي خشه ده، صادق لهجه والا بهتر سره. دروغ مو وای، دروغ پیژنې کنه. دروغ یو په خله ویل یو په عمل ویل. دروغ په خله باندې خلک وای لګیا دي، خو لیکن دروغ په عمل باندې ډیر زیات دي. په عمل باندې عمل یو شانتي کوي او وی بل شانتي. هغه خبره هغه هندو یو مسلمان چې کومه دی هندو په کور باندې ورغلو او چې د کله په مخه کو نو دې لاړو په جمعات کې الله اکبر مونږه ما غيو اني سود خورا، رشوت خورا، حرام خورا، غلا، ډاکوان، دروغجن، منافقان، هر قسم صفت شته او د جمعات رش الله اکبر. هغه د هندو خبر په مونږ باندې چسپن کیږي. یعنی چراغ جمعات په دروازه کې ودرېدلو او ورته وي ام دا کې او ام دا کې ها ال دې سکواله سشي لراغله زما کوړه او دلته په جمعات کې ولاړې الله اکبر الله ته ولاړې یا الله ته ډېر لوی پیغام دا کې هم دا کې څنګه مسلمانې مونږه واقع شاندي خبره ده چې مونږ د جمعات نه بهر څنګه مسلمانې په جمعات کې څنګه مسلمانې جمعات کې الله اکبر او بیا چې جمعات نه بهر ته وځو بیا څه کوو کومه کارونه کوو د دنیا کم یو ګناه ده چې مونږ نه کوو. امام بخاری دنیا نه لاړو په لاره کې پات شو خو دغه ټیمو تلوبه او چې کله لاړ نو الله ول عزت ورکو. دومره خلک رااله بخارا ټول راوتله، تاشقند، سمرقند ټول راوتلو، په لکاو خلک رااله. په سلام د سیو شو چې هم دلته به غسل ورکو دلته خخو بس وړاندې نوړو د قبر نه خوشبوئی خطر. د دې وجنه اصل مسله هم داره چې صادق انسان قول او فعل برابرۍ، عمل او عقیده برابرۍ په جمعات کې څنګه دی نه بیرون هم دي سي دا نه چې په جمعات کې خدا سي پکو 60 باندې ولاړ یم او چې کله بهر شمه بیا هر څه ختم شو. الله تعالی دې موږ صادقان جوړ کړي. امان بلا یو مریض دې دعا درخواست کړي، دعا ورته وکړي. پروردگار شفای کامله عاجله نصیب کې سب بیماری دې الہ العالمین بیماری خکې نور څومره بیماران دي ټول شفای کامله عاجله ورکړي. رحم کرم الله سو کې دنیا آخرت هم خسته مشکلات هم حل کړي. اللهم ربنا آتنا فی الدنیا